بسم الله الرحمن الرحیم. نن زمونږ د الفقه الميسر 24 نمبر درس دی او د قضاء حاجت آداب شروع دي. د مخکې 12 آداب تیر شوي دي. نن به ان شاء الله موږ 14 ادب وایو. یکره معنا دا کرکجن، موږ پښتو کې ورته کرکجن وایو او ورته مکروه وایي. مکروه ٹھیک شو جی. اردو کې ورته ناپسندیده وایي. ان معنا دا چې یقرأ معنا دا پڑھنا یعنی ویل. قرآن ہو قرآن پاک تا وی کلام اللہ. او معنا دا یا. ان معنا دا چی یأتی معنا دا راتلل، اردو کی وی آنا. با معنا دا سرا. ذکر معنا دلته کې د ذکر نه مراد مونږه ذکر اخلو، خدا ذکر چې دی کنه دا د دعا د پاره د دغه د پاره د ذکر د پاره د منځ د پاره د ټولو د پاره ذکر لفظ راځي. اسنا معنا دا دوران. قضاء حاجت یادی. قضاء حاجته فارغیدل. فارغیدل. حاجته حاجت ضرورت توي او هی معنا د خپل. و معنا د او. اسنا معنا د دوران. استنجا معنا د یعنی خپل ځان صفائی کول. استنجا ورته موږ په پښتو کې وایو استنجا. خجی اوس په دې باندې ځان پوه کو. دا سوی مصنف رحمه الله وای و یکره مکروه دی، ناپسندیده دی، کرکجن دی. ان یقرأ القرآن د قرآن تلاوت کول، د قرآن تلاوت کول. او یا ان یأتی بذکر یا ذکر کول، یا ذکر کول. اثناء قضاء حاجته د اودسماتی په دوران کې، د اودسماتی په وخت کې قرآن تلاوت کول یا هر قسم ذکر کول. و اثناء الاستنجاء او د استنجا په دوران کې، یعنی د استنجا په وخت یا د قضاء حاجت په وخت کې ذکر کول یا د قرآن پاک تلاوت کول دا مکروه دی. دا خبره نه ده، ناپسندیده عمل دی. د دې نه ځان بچ کول پکار دی، ځکه په دې دا قرآن پاک دا د الله کلام دی او ذکر اذکار چې څومره دي نو د دغه عموم ځان بچ کول د اودسماتي په وخت کې یا باتروم ته انسان لاړ شي یا په صحرا وغیره کې اودس ماتی، غټ اودس ماتی یا ورکوټ اودس ماتی، نو په هغه دوران کې به نه د قرآن تلاوت کوي، نه به ذکر اذکار کوي، نه به چاله د څوک په سلام واچوي نو د سلام جواب به م ورله نه ورکوي. که څوک هغه انتروشې وکړي نو که هغه الحمدلله ووایي دا به یرحمک الله نه وایي او دغه شان د اتروشي جواب بم نه ورکوي، د اذان جواب بم نه ورکوي. که څوک په سلام واچي د هغې جواب بم ورله نه ورکوي. ځکه احادیثو کې راځي و یو ځل نبي علیه صلات والسلام اودسماتي ته ناستو، یو صحابي په لاره باندې تېرېدو، هغه په سلام واچو، نبي علیه صلات والسلام ورله د سلام جواب ورنکو، ځکه چې دغه وخت کې انسان خپل هغه د عورت کشف عورت وي، نو دغه دوران کې نه ذکر اذکار کول، نه د قرآن تلاوت کول، نه چاله د سلام جواب ورکول، نه د اذان جواب ورکول او دغه شانتې نه نور داسې څوک انتروشې وکړي هغه ته د هغه جواب ورکول. دا ناپسندیده عمل دی، دا ښه خبره نه ده، نه دي کول پکار. نو یکرهو ناپسندیده دی ان یقرأ القرآن د قرآن تلاوت کول او ان یأتی بذکر یا هر قسم ذکر کول. اثناء قضاء حاجته د قضاء حاجت په دوران کې، د قضاء حاجت په یعنی د اودسماتی په وخت کې. و اثناء الاستنجاء او د استنجا په دوران کې قرآن تلاوت، هر قسم ذکر اذکار دا منې دي، دا ناپسندیده عمل دی. بیا وی یکره تحریما. یکره معنا دا ناپسندیده، ناپسندیده ناخوښه څیز مونږ چې ورته کرکه کوو. او تحریما معنا دا یکره تحریما مکروه تحریمی. تحریم معنا دا حرام. حرام ګوره جی دلته کې د مکروه تحریمی او د مکروه تنزیهی هغه تفصیل مونږه مخکې ویلی مو، خو یو ځلې بیا هم وورو. مکروه تنزیهی هغې ته وایي چې یاره که کیی نو ښه خبره نه ده،
ګناهګاریږي پې نه خو ښه خبره نه ده ناپسندیده عمل دی او که ځان ترې بچ کې نو ثواب دی او مکروه تحریمي کول ګناه ده او انسان ته په عذاب ملاویږي او که ځان ته بچ کړي نو بهتره ده نو مکروه تحریمي نه ځان بچ کول لازم دي ځکه مکروه تحریمي حرامو ته قریب وي نو دغې دپاره وایي چې په دې باندې د دې مکروه تحریمي کولو والا باندې به د قیامت پر ورځ سخت ترین عذاب وي نو مکروه تحریمي نه ځان بچ کول نو وایي مکروه تحریم دي حرام دي مکروه تحریمي دي حرامو ته قریب دي ان معنا ده چې یستقبل معنا ده مخ کول القبلة قبلې ته قبلې طرف ته مخ کول په اودسماتي دوران کې او معنا ده یا یستدبر معنا ده شا کول ها معنا ده دا قبلې طرف ته هغې معنا دا قبله سواء یو خبره ده کانا وی فی معنا ده کې اردو کې وای میں او بیت کور ته وای مکان ته وای او خلا چې دی خالی نو موږ دې ته خالی کور نه وایو موږ بیت الخلا دی باتروم ته وایو خدا مې درته لفظي هغه معنی ولیکلې اصطلاحي معنا بیت الخلا باتروم دپاره استعمالیږي دا ټایلټ دپاره او معنا ده یا فی الصحراء فی معنا ده کې او صحرا معنا ده پټو کې یعنی بیابان صحرا کې صحرام ورته وایي پټیم ورته وایي او بیابان هم ورته وایي اوس دا خبره ګوره یاد کئ دا ډېر لازمي دی یکره تحریما مکروه تحریمي دي حرامو ته قریب دي ان یستقبل القبلة قبلې طرف ته مخ کول دا اودسماتي په دوران کې او یستدبرها یا دې قبلې ته شا کول سواء و یو خبره ده برابره ده کانا فی بیت الخلاء که په باتروم کې وي او فی الصحراء یا په پټو کې وي که په باتروم کې اودس ماته کې یا که په بیت الخلا باتروم کې که پټو کې اودس ماته کې یا که په بیت الخلا کې اودس ماته کې خو په دواړو حالت کې قبلې طرف ته مخ کول یا قبلې طرف ته شا کول دا دواړه حرام دي بالکل مکروه تحریمي دي ډېر زیات حرامو ته قریب دي سخت په انسان ګناهګاریږي او بله خبره دا ده پکې وایي که چېرته د خپل ماشومان چې دي ماشومان نو ماشومان چې کله اودسماتي ته کینې په ماشومانو یعنی داسې ځای ته یې ورولئ چې هغې هلته کې تشي میتیازې وکړي یا ډکې میتیازې کوي نو د هغې نه قبلې طرف ته مخکې به او نه به د قبلې طرف ته شاکې څنګه چې د غټو دپاره مکروه دي داسې د ماشومانو دپاره مکروه دي خو که څوک اوس اعتراض وکړي چې یاره ماشوم خو نه پوهېږي نو چې دا ماشوم څوک کینی اودسماتي طرف ته نو هغه خو پوهېږي که نه نو د دغه کس دغه ماشوم ګناه په دغه کس باندې وي چې کم کس یې کینی نو ماشوم له د ورکوټوالي نه دا تربیت ورکول چې یاره دې اړخ ته مونږ مونځ کوو کم طرف ته چې مونږ مونځ کوو دغه طرف ته اودسماتي کې مخ کوه او مه شا کوه نو دواړو حالتو کې د ماشومانو تربیت پکار دی نو هغه د بچپن نه په دې باندې پوه شي یعنی شمالا او جنوبا دې کې دغه طرف ته اودسماتي کې دغه طرف ته کېناستل پکار وي مخ کول یا شمال ته کوه یا جنوب ته کوه نه مشرق ته کوه او نه مغرب ته کوه خجی یکره تحریما مکروه تحریمی دی ان یستقبل القبلة قبلې طرف ته په اودسماتي کې قبلې طرف ته مخ کول او یستدبرها یا قبلې ته شا کول سواء یو خبره ده کان فی بیت الخلاء که په بیت الخلا کې وي او فی الصحراء یا په صحرا کې وي په دواړو حالت کې قبلې طرف ته مخ کول او شا کول دا مکروه تحریمی دی بیا و یکره تحریما مکروه تحریمی دی مکروه تحریمی معنی حرام ته قریب وي ان معنا ده چې یبوله معنا ده ورکوټې اودسماتې مونږ ورته تشې میتیازې وایو نو ورکوټې اودسماتې
او معنا د یا یتغوط معنا د غټ او دسماته غټ او دسماته فی معنا د کی اور ما معنا د اوبه او قلیل معنا د لګي راکد معنا د ولاړی اوبه ٹہرا ہوا پانی ولاړی اوبه ٹہرا ہوا ولاړی راکد معنا د ولاړی خجی یکره تحریما مکروه تحریمی دی ان یبولا ورکوټ او دسماته کول او یتغوط یا غټ او دسماته کول فی الماء القلیل الراکد په لګو ولاړو اوبو کې په لګو ولاړو اوبه دي او لګي دي ولاړې دي نو په دې کې غټ او دسماته کول ورکوټ او دسماته کول دا مکروه تحریمی دی حرام ته قریب دی بالکل دا حرام دی د دې نه ځان بچ کول پکار دی ځکه چې دا او دسماته په دغه اوبو کې وکړو دا خوريږي که دغه نه ځناور سکي یا نور انسانان په هغې اودس وغیره کوي نو هغې هم پلیتېږي واپس او که ځناور تسکي نو هغه هم بیا دغه کس پې ګناهګارېږي ځکه چې هغه ګنده اوبه څکي بیا وی یکره تنزیحا یکره معنا ده مکروه تنزیحي معنا دا ده چې که ځان ته بچ کې بهتره ده او کوي کې نه څه ګناه پې نشته خو بهتره دا ده چې ځان ته بچ کې نو مکروه تنزیحي باندې انسان نه ګناهګارېږي خو ناپسندیده وي هغه کې لږ ثواب کې لږ کمی راشي او مکروه تحریمي سخت ترین ګناه ده دغه حرامو ته نږدې ده د دې نه بچ کول ډېر لازمي دي نو مکروه تنزیحي څه ته وایي یعنی ورکوټه یعنی لږ ناپسندیده کار یعنی چې ډېر غټ ناپسندیده نه وي نو یکره تنزیحا مکروه تنزیحي دي مکروه تنزیحي ان معنا ده چې یبول معنا ده او دسماته کول ورکوټه او دسماته کول او معنا د یا یتغوط غټ او دسماته کول فی معنا د کی ما معنا د اوبه جاری معنا د رواني او معنا د یا کثیر معنا د زیاتی راکد معنا د ولاړی زیات ولاړی وبوي نو وای مکروه تنزیحي دي یعنی ناپسندیده عمل دی ناپسندیده مکروه تنزیحي ناپسندیده عمل دی ان یبولا او دسماته کول ورکوټه او دسماته کول او یتغیط یا غټ او دسماته کول فی الماء الجاری پر روانو اوبو کې چې اوبه روانې دي او که لږې دي او که ډېرې دي خو په هغې کې او دسماته کول ښه خبره نه ده مکروه دي اول کثیر الراکدی یا ډېرې اوبه دي خو ولاړې دي نو په هغې کې او دسماته تش ورکوټ او دسماته کول یا غټ او دسماته کول په روانو اوبو کې مکروه دي ناپسندیده دي خو ګورئ مکروه تحریمي نه هغه حرامو ته قریب نه مکروه تنزیحي معنا دا ده چې ځان ته بچ کې بهتره ده او کولو کې ګناه نشته خو لږ غونته کې دغه شته دی انسان هغه نیک عمل کې لږ کمی راځي او یا اول کثیر راکدی یا ډېرې اوبه دي راکد معنا د ولاړې او کثیر معنا د زیاتې یا زیاتې اوبه دي خو ولاړې دي نو په هغې کې او دسماتې کول دا ناپسندیده عمل دی بیا یکرهو ناپسندیده دي مکروه تنزیحي دي مکروه ان معنا ده چې یبول معنا ده او دسماته ورکوټه او دسماته فی معنا ده کې او مغتسل څه ته وایي مغتسل غسل خانې ته وایي غسل خانه نو دې ته مغتسل وایي ویکره ان یبول فی المغتسل په غسل خانه کې او دسماته کول وای دا مکروه دي خو مکروه تحریمی نه مکروه تنزیحي دي
خو دا بعض محدثین وی بعض فقها وی یاره دا په هغه غسلخانه کې تش اودسماتې نه دی کول پکار کم چې کچه وي ځمکه د خاورو وي ځکه وایي چې بیا په هغې کې څوک غسل کوي نو هغې کې خامخا اوبه ودرېږي نو چې مخکې پکې چا اودسماتې کړې وي نو هغه اودسماتې هغه اثر هم په دغه اوبو کې را اوچتېږي نو بیا ډېرې هغه انسان خپې ټولې پلیتې وي بیا او که څوک چېرته داسې د دغه والا ټیلونو والا په غسلخانه کې اودسماتې وکړي نو په دې باندې څه خبره نشته خو بهتره دا ده چې هر قسم غسلخانه کې اودسماتې کول دا ښه خبره نه ده یعنی چې کوم ځای کې انسان غسل کوي نو هغه ځای کې اودسماتې کول دا مکروه دي نو ځان بچ کول پکاري خو که چېرته داسې یو غسلخانه وي چې په هغې کې یو ګوټ طرف ته د اودسماتې ځای وي او بل طرف ته انسان غسل کوي نو اودسماتې که کوي نو په هغه اودسماتې ځای کې وکړي نو ښه خبره ده هغې نه هغه مکروحه نه دي او که نه داسې په فرش باندې اودسماتۍ نو دا ښه خبره نه ده جي نو دا زمونږ د نن ورځې درس و راتلونکي درس پورې اجازت غواړو هذا هو المرام والله اعلم بحقیقت الکلام